تاسو نه دا سوال کوم که مثال په تور زیات خلک دا وی ډاکټر فیض منګل صاحب متعلق چې دا د تیاری کوي پروګرام به جوړ کړی دی رفائی فلاحی دغه کارونه کوي رفائی کارونه کوي سوشل سیکټر کې کار کوي خو دغه چې دی فوکس در مین ټارګټ چې دی مقصد چې دی هغه یې چې دی هغه سیاست دی شین نو موږ تاسو نه سوال کوو کوېسچن دی نو چې درې موږ نو وضاحت راکړئ چونکې تاسو زموږ د دوستۍ لاس غواړئ چې د پروګرام مسایل حل شي په دې باندې مخکې ته موږ غواړو نو چې موږ دا واضح شي چې آیا د ډاکټر صاحب مقاصد چې دي هغه څه دي فکر انسانیت سوشل سیکټر کې کار کوي موږ ورسره یو او که نه تاسو بیا دا استعمالوئ وروسته بیا هلته ځئ نو چې موږ مخکې نه کېږو احسان نسیم صاحب ډېر زبردست کوېسچن دی وکړو نو ډاوټ دا خبره مخکې ما په انټرویوګانو کې ویله چې په ما کې سیاسي جراثیم شته او زه د بډګرام په سیاست کې خپل لږې ډېرې زه ګوتې وم تاسو به کتلي ما د بډګرام قام لپاره نشاني صاحب ملګرتیا هم کړله ما د بډګرام قام لپاره د مولانا رشید صاحب ملګرتیا هم کړله زه د سټیټسکو خلاف هم یم خو تا ته دا یو خبره وکړم چې زه د خبرو نه زما بالکل قطعا انکار نشته چې زه سیاست کې که ما ته کله په داسې موقع میلاوه شوه چې زه د قام خدمت کولی شم نو زه که سیاست ته راځم نو زه به ډېر اوپنلی د قام په مشاورت سره د میډیا په پریس کانفرنس په ذریعه به راځم او وایم چې زه سیاست چې دا کوم خو بخدا دا کوم کارونه چې زه کوم دا صرف سیاست لپاره ډېر خلک وایي نه کېږي زما سوچ چې دی هغه سماجي دی اول زما سوچ چې هغه سماجي دي او که زه چې د سیاست کې راغلم هغه په د یونین کونسل لیول باندې راغلم او که زه د تحصیل په لیول او که زه د دغې پورې کې راغلم پکې نو زه سیاست چې کوم دی که نه هغې کې خدمت چې دی هغه عبادت ګڼم او لپاره د عبادت زما سیاست دی او زه دا ګڼم چې کوم کار لکه زه کوم یا مولانا رشید احمد صاحب کی یا داسې کې نور لکان واړه لکان کی یا نور خلک دا کارونه کی دا بالکل د سیاست اهل خلق دی که دوی غواړي د من څه قسم پابندي نشته خو سیاست لپاره خلک جوړي ګراوند پوه شوې ما مخکې تا ته وفده وي چې ما مخکې سیاست لپاره ما دغه کړې وه داخله کړې وه الیکشن لپاره خو ما وایي چې نه زه نه یم تیار الیکشن ته زه د سټیټسکو خلاف لګیا یم زه مخالفت د سټیټسکو خلاف دی هغه به وي هغه نترن لپاره دی نو بډګرام لپاره دی نو بل علي لپاره د سټیټسکو چې کوم روانه ده چې کوم بډګرام تبعیه طرف ته بوتل دی هغه زموږ خپل لپاره خلافت او فکر انسانیت چې کوم دی په خدا چې دا یو ورځ په ذهن کې نه راغلی چې فکر انسانیت پلیټفارم موږ وکړو سیاست لپاره لکه هغه نیګیټیو سیاست چې ورته هغه لپاره استعمال کړو فکر انسانیت ما جوړ کړی دی جوړ شوی دی دا ما نه دی جوړ کړی ما مخکې هسپتال لپاره موږ کمبل ډونیټ کول غوښتل خلکو نه ما د کورونه راوړی وي سوچ زما بډګرام ریلیف فند د شانی صاحب چې کومې دغه ورکړي د ان کیمرا وایم دا به مونږ ارکوما کوم چې بډګرام ریلیف فند د شانی صاحب چلو د آیډیا ټوټل زما آیډیا و دا مرګره ما چې کله هسپتال کې خلکو کړل ما څه کوي چې موږ روټه نه ملوي ټایم ډیو کړی و چې موږ روټه نه ملوي بل ما په څه کوړه روټه نه ملوي ما یې ځکه ځان نه سکولې کما کله چې موږ روټه ورکولا موږ روټه ورکړه دغه تقریبا خلکو به انټرست بیا واغسته چې وای راځو او د 3 میاشتې لاندې 3 میاشتې نه بعد موږ د خلکو وی چې تاسو دغه روټۍ کار همیشه لپاره کنټینیو سره ما د نشي سره کنټینیو خلک په سوال د کیږي خبرو سره اوس حالات ختم شول موږ به داسې یو سسټینبل پروګرام چې هغه او سسټینبل پروګرام کې موږ د هسپتال انتخاب وکړو څومره چې ما لګي چې आवाज نه غوړي ما سره ترن د پارټي ولا په فکر انساني کسان شته ما سره د علامه دشانی سے فالوورز چې غشته ما سره د جماعت اسلامي کسان چې په دې دغه کېشته ما سره خانان په دې کېشته ما سره غریبانو په دې کېشته او دې کې ما سره ټول خلک چې دغه راوړل د بډګرام خدمت دي دا به موږ سیاست کې کلم راتلو بغیر موږ دانی وجرا او بل راځو دې سره او خدمت چې موږ خدمت دي د بډګرام ټولست هغه